ستاسو کور ودان کښېنئ. ډېره مننه. الله مو عزت وکړه. ډېره مننه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د ملي شهید افغان شهید شهید عثمان خان کاکړ د دویم تلین په مناسبت په دې عظیمه شانه جلسه عام کې ناست د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي او صوبایي مشرانو، د نورو وطن دوسته قام دوسته سیاسي پارټیانو، تحریکونو، د عوامي نیشنل پارټۍ د مشرانو، د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو، د نیشنل ډیموکراټیک موومنټ د مشرانو، د سند قامي تحریک مشرانو، هزاره سیاسي تحریک مشرانو، د پښتون افغان وطن د جنوبي پښتونخوا د ملک د ګوټ ګوټ زراغلو ډیرو قدرمنو سپین ږیرو مشرانو، ځوانانو، زموږ خویندو مندو، د مختلف طبقو سره تعلق لرونکو وکیلانو، ډاکټرانو، انجینرانو، کاروباریانو، ادیبانو، لیکوالانو، شاعرانو او دا خوار ځپلي ولس ته زما لخوا سلامونه او ستاسو د ټولو په اجازه باندې. تر ټولو اول خو زه د پښتون قامي سیاسي تحریک د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د یو مخکشه مشر د پښتونخوا وطن دې رښتونې بچي ته افغان ملي شهید ته ستاسو لخوا د دې جلسې کې ناست د ټولو مشرتابه لخوا د ټول پښتون افغان د محکومو قامونو لخوا د ټولو مظلومانو زموږ د خویندو د مندو لخوا د ده پر قامي وطني مبارزه باندې د خراج عقیدت ګلونه وړاندې کومه. قدرمنو وروڼو، ملي شهید عثمان خان کاکړ د پښتون افغان وطن هغه نه ستړی کېدونکی ویښ مبارز و چا چې خپل ټول ځوان د پښتون افغان د خوشحالۍ دپاره، د ترقۍ دپاره، د سیالۍ دپاره په ګران افغانستان کې د مستقل امن، سولې، یووالي دپاره په افغانستان د خپلواکۍ، د ملي وحدت، د خاورې ارضي تمامیت دپاره خپل ټول عمر وقف کړی و. ملي شهید په جهان کې د هر قسم
ظلم جبر تشدد خلاف و هغه د مظلوم ملګری و د ظالم خلاف و هغه ظلم که یو کام پر بل کام کوي که یو طبقې پر بلې طبقې کوي که یو شخص پر بل شخص کولی دی مخالفه وی عزیزانو ملي شهید یو کام دوسته وطن دوسته جمهوري سیاستوالو هغه پر دې باندې ټینګار کولی چې پاکستان دا د 5 قومونو یو مشترکه ملک دی په دې ملک کې به دا به یو حقیقي فیډریشن وي کامونه به سیالي خودمختیاره به وي آزاد به وي برابر به وي دلته به یو کام هم غلام نه وي نه به یو کام بادار وي دا به د 5 قومونو یو مشترکه ملک وي عزیزانو ځکه چې دی پښتون کام دوست و پر پښتانه وطن یې خوا بدېدله د دې مطلب دا نه و چې ده د بل کام سره نفرت درلودی ده چې څومره پښتون کام ته احترام درلودی د دې و کلتور ته ژبې ته واک و اختیار ته دغومره په دې ملک کې د بلوچ کام ته و سندي ته و سرایکي ته حتی کې د پنجابي و کلچر ته هم دغومره احترام درلودی د یو کام هم تر بل کام ذات سیال نه بللی دا ټول کامونه په خپل دار اختیار کې پر خپل هغه تاریخ باندې سیالان ګڼل البته د خپل کام په تاریخ یې ویاړ کولی د خپل کام په اتلانو په ایروز یې ویاړ کول او د خپل کام او د وطن پر هغه وسایلو په اختیاراتو باندې هیڅکله د یو چا سره سمجوته نه کوله عزیزانو ملي شهید یو جمهوریت خوښونکي سیاستوالو هغه د پارلیمنټ په بالادستي باندې یقین درلودی د آئین او د قانون په حکمرانۍ یې یقین درلودی د انساني حقوق یو لوی علمبردار و هغه په دې ملک کې د انصاف دپاره چې کوم عدالتونه دي هغه آزاد غوښتو خودمختیار یې غوښتو غیر جانبدار یې غوښتو همدغه رنګې هغه دا بلله چې د جمهوریت دپاره د ولسونو د حقوقو دپاره د دوی د ترقۍ د خوشحالۍ دپاره پکار دی چې میډیا آزاده وي میډیا پکار دی غیر جانبداره وي چې څه حقایق دي هغه پکار دي چې دغسې بیان شي قدرمنو عزیزانو ځکه چې زموږ د ابادۍ یو لویه برخه تر نیمې زیاته دا زموږ په خوندو پر موندو پر زنانو باندې مشتمله ده ملي شهید پر دې ډېر زور کوي ټینګار یې کولی هر وخت به د هلې ځلې دا وي چې دی په پښتون په دې معاشره کې و خوندو ته و موندو ته د برابر چارو حیثیت ورکړي د ژوند په هره چاره کې د دوی د برابره ونډه وي که سیاسي چارې وي که کورنۍ چارې وي که هغه بیا کاروباري چارې وي که هر قسم حقوق وي پکار دا دی چې د ښځو دا حقوق دوی ته ورکول شي عزیزانو دلته مشرانو بیان کا ملي شهید د داسې سیاسي خویونه یو مالک و چې هغه خویونو دی دا نن د ولس په زړونو کې دی د ملي شهید په حیثیت باندې راپورته کړي د سیاست د عبادت په معنا کولی ده به ویلې چې سیاست معنا څه ده سیاست معنا دا ده سیاست معنا دا نه ده چې غلا به کوې سیاست معنا ډاکه نه ده سیاست معنا درواغ ویل نه دي د سیاست معنا دا ده چې
چې د ځان غوښې به په ولس خورې. سیاست معنا دا ده چې د کام په سر به زیرږې. سیاست معنا دا ده چې د کم د چا حق دی تر حقداره پورې به د حق ورسې. او د سیاست معنا دا ده چې په کار دی ته د یو سیاسي کردار خاوند یې. عزیزانو هغه په عملي سیاست باندې یقین درلودی، هغه په عملي میدان باندې سیاست کولی. د دې وطن د پښتون افغان وطن داسې کوڅه نه ده پاتې سوي، داسې ګلۍ نه ده پاتې سوي، داسې خیر نه دی پاتې سوی، داسې ځای نه ده پاتې سوي چې ملي شهیدات ته نه یې تللی. دله د وطن خبره نه یې کړې، دله د کام سره د یووالي خبره نه یې کړې، دی د کام په غم نه یې شریک سوی، دی د کام په خوشحالۍ کې نه یې شریک سوی. هغه به ویلې چې د خدای را لاندې بیا په کار دی چې موږ پر ولسونو انحصار وکړو، پر هغه ولسونو چې خوار او زار دي، در په دره دي، خاک په سره دي، ژوندونه برباد دي. ده به ویلې چې موږ د خوارخیلو ملګري یو، موږ د ټیکهدار خیلو ملګري نه یو، موږ د سرمایه‌دار خیلو ملګري نه یو، موږ د افسر خیلو ملګري نه یو، څوک چې د کام پر سر باندې ګټې کوي. ده به ویلې چې په کار دی چې کم ګوندونه د انقلاب خبره کوي، د ولسواکۍ خبره کوي، د انصاف خبره کوي، د ترقۍ خبره کوي، د یووالي خبره کوي، هغه ګوندونه په کار دی پر ولس انحصار وکړي، پر دې غریب عوامو انحصار وکړي. هغه په کار دی خپله قبله درسته کړي، هغه په کار دی د خپلو نظریاتو سره ودرېږي، یو ساعت هم د خپلو نظریاتو پر شا نیسي. عزیزانو دوی هر وخت د کام په منځ کې موجود وو. نن چې کام ځان دومره بېوسه ګڼي، نن چې کام ځان بې امامه ګڼي، ځان بې رهبره ګڼي، ځان بې اسره ګڼي، د هغې وجه دا ده چې ملي شهید هغه د کام په منځ کې وو. پښتانه وایي د بل کار د ایمان په رڼا کېږي. ملي شهید د دې پښتون ولس د نورو محکومو ولسونو خدمت داسې کولی لکه د ایمان برخې چې یو ساعت د ده په ژوند کې داسې نه دی راغلی چې ده به یو ساعت پر شا سوی، ویرېدلی به وي، خوب زده سوی به وي، د مفاهمت شکار سوی به وي. یو ساعت داسې نه دی راغلی چې دی د ولسونو لرې سوی دی. ده دا کار په دې نیت کولی چې زما ذمواري ده، ده دا کار په دې نیت نه کولی چې پر ولسونه پر پښتنو یې احسان کولی. یو واقعه درته بیانومه. یو وخت ملي شهید ته ملګري راغلي وو، و ده ته یې ویلې چې لالا دا ستا خواري، دا ستا تکلیفونه، منډې ترنډې، دا سخت بیانونه، دا تقریرونه بیا هم دا کام له تا سره نه درېږي، بیا هم ستا ملګرتیا نه کوي، بیا هم ځان نه پوهوي. نو ده ورته نه نه دا خبرې به نه کوې، موږ نن هم د ولس د دې پښتون افغان قرضداران یو، موږ نن هم دا خبره کوو چې موږ هر څو هلې ځلې وکړو، 24 ګنټې وکړو، 100 کال یې وکړو، د دې پښتون افغان ولس احسان نه سو ادا کولی. دې پښتون افغان ولس هر وخت موږ ملګرتیا کړې ده، هر وخت یې زموږ ملاتړ کړی دی. عزیزانو ملي شهید په دې سیاسي مبارزه کې داسې یو پلیټفارم نه دی پاته سوی چې هلته به د کامي بیانیه نه وي ایښتې. دغسې ده د پارلمان د لارې ده د پښتون افغان دا مقدمه په سینټ کې وړاندې کړه، ده د محکومو قومونو خبره وکړه، ده د مظلومانو خبره وکړه، ده پر سینټ کې د پښتون افغان څه روانو د هغې خبره وکړه، ده هلته
دا خبره وکړه چې دا پارلمان دا باید چې خودمختاره وي، دا پکار دی چې آزاد وي، دا د طاقت سرچشمه وي، او دا ایوان بالا سینټ دا پکار دی په دې ملک کې دا تر ټولو معتبره اداره ده. پکار دی چې د دې ملک وزیر اعظم د سینټ زوي، د دې ملک آئین کې ترمیم سینټ کوي، د دې ملک هر فیصله هر څه چې دی دا پکار دی په دې سینټ کې وشي. عزیزانو تاسو د دا 6 کلن دور ولیدئ، د کامي بیانیې سره سره چې ولسونو ته د روزمره په بنیاد باندې کمې مسلې ورپېښ وې، کمې ستونزې ورپېښ وې، د هره ورځ په حالاتو باندې ملي شهید خپله خبره کوله. هلته ده په ډېر جرأت باندې، په استقامت باندې، پر دلایلو باندې، پر صلاحیت باندې د پښتون افغان مقدمه وړاندې کړې وه. د پښتون ولس خدمت یې وکړي، د محکومو قومونو خدمت یې وکړي، د مظلومانو خبره یې وکړه، او په آخر کې هغه خبره هم وکړه. په آخر کې د سینټ په تقریر کې دا بیان کړل، واورئ وروڼو، د دغه سینټ تقریر واوراستئ، دا د ملي شهید بیانیه وه، دا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ بیانیه ده، دا د خوشحال خان بیانیه ده، دا د ناستو خلکو د ناستو مشرانو بیانیه ده. او دا ویلې چې چیرمن صاحب ما ته دمکۍ راکول کېږي، ما ته ویل کېږي چې ته به خپل کامي بیانیې زه دستبرداره کېږې، د جمهوریت به دستبرداره کېږې، د محکومو قومونو د خبره زه به دستبرداره کېږې، د پارلمنټ د بالادستۍ زه د آئین او د قانون د حکمرانۍ زه به دستبرداره کېږې، خو زه نشم کولی. دې نډره سړي، دې تر ځان تر سر تر مشر دې سړي دا خپل مرګ په سترګو لیدلی، دی خبر و چې زما مرګ نږدې دی، خو ده پرشان نه سو، ده دا لاره نه پرېښوله. بیا هغه ورځ هم راله، هغه توره ورځ هم راله، د 11 جون هغه ورځ د پښتون افغان به نسي هېره چې پر دې ننګیالي باندې داسې ګزار وسو، په ککرۍ یې داسې وار وخوړی چې بیا دی روغ نسو پاته. هغه ورځ په کروڑو پښتانه، محکومه قومونه، مظلومان ټول لاس په دعا وو، خواست یې راوړی و چې یو واره دی را ژوندی کړي، دی یو واره را روغ کړي، د یو واره زموږ په منځ کې بیا راپورته کړي. هر ساعت داسې ساعت و چې حوصلې په ماتېدو وې، د خلکو صبر برداشت په ختمېدو. بیا د 21 جون هغه ورځ راله چې ټول امیدونه ختم شو، هغه غږ د تل دپاره خاموش شو. لالا داسې غم موږ ته پرېښوی، او د داسې ملي ارمانونو سره، د کامي هغه نیمګړو ارمانونو سره دی د دې نړۍ زه د تل لپاره د رخصت واخیست. هغه ورځ چیرې، هغه بدې ورځې، هغه سلګۍ، هغه مایوسي، هغه بېوسي، دا به زموږ نسي ویره. هغه ورځ ټول پښتون افغان چې د ده جانان د دومره مینه ورسره ځلله چې انتها یې نه وه، د جهان تر هر څه پر ده باندې د ده کام ګران و. د دې ولس جانان د دوی پر دا جانان باندې چې د کوم دل پښتنو کومې خوابدۍ اظهار وکړي، کومې بدې ورځې وکړي، د ده جنازه چې د دې سیمې
د مشرانو تر جنازو یو ډېره لویه جنازه وه. د سیند دی رانیولي تر بلوڅانو، تر پښتنو، هزارهګانو، کشمیریانو، سرایکیانو، ګلګتیانو، چترالیانو ټول په دې جنازه کې موږ سره شریک وو. د ده په فاتحه کې له موږ سره شریک وو. په کروڑونو انسانانو په خپله انداز باندې دې افغان ملي شهید ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړي. نن یې 2 کاله پوره سو، نن هم هغسې د ده غم تازه دی. نه پوهېږو چې ما تاوان کړی دی، نه پوهېږو چې زموږ کور تاوان کړی دی. چې تاسو وینو موږ دا وایو چې تاسو تاوان کړی دی. موږ چې وینو داسې ښکاري زموږ پلار نه و. موږ چې دا ستۍ مینه وینو موږ په ځان کې ګورو چې ای دومره مینه، ای دومره احترام، دومره خواخوږي. دا خو موږ نه ده څرګنده کړې. دا پښتانه څومره مینه وسرلې د دې شهید سره. نو عزیزانو خبره دا ده چې دوی چا شهید کړي. د په خپل آخري تقریر کې په ډېره واضح الفاظو کې دا خبره وکړه چې ما ته دمکۍ راکول کېږي. د دې ملک 2 جاسوسي ادارې چې یوه د ISI پر نامه ده، بله د IMI پر نامه ده، چې ما ته دمکۍ راکوي چې موږ به تا مړ کړو. او د دې خبرې تصدیق د پخوانی TTP ترجمان احسان الله احسان په خپله انټرویو کې کوي چې ما ته بریګیډیر ماجد یو لیست راوړی. ما ته یې ویلې چې په دې لیست کې د پښتانه مشرانو نومان دي، دا به ته مړه کوې. په دې کې یو نوم د ملي شهید عثمان خان کاکړو. بیا مو ما ته د حال ور واستوئ چې ستا د مرګ تیاریانې روانې دي، تا نه پرېږدي، تا مړه کوي. بیا هغه و چې ده په سینټ کې خپل آخري تقریر وکړي چې خپل دشمن او د پښتون افغان ازلي دشمن په ګوته کړی. قدرمنو عزیزانو وخت ناوخته دی، خبرې مې ډېرې په زړه دي. البته د ملي شهید دا یو وصیت، دا یو ارمان و چې د افغان او افغانیت به نه د سپرداره کېږو. افغانستان زموږ مورنی وطن دی، پلارنی وطن مه دی. که څه هم د پردیو د یلغار له وجې، د مداخلت له وجې، هغه د فرنګي او د روس د منځه جنګ چې د ګریټ ګیم پر نامه و، که بیا دا سوړ جنګ کولډ وار چې امریکا دلته په افغانستان کې وکړي، د افغان انقلاب یې په وینو ولمبولی. که څه هم نن هم دوی لګیا دي په افغانستان کې مداخلت کوي د طالب له لارې، د نورو قوتونو د لارې. خو عزیزانو موږ یوه خبره ډېره واضح کړو چې پښتونخوا ملي پارټۍ او دا پښتون قام پر افغانستان خوا به دی. په افغانستان کې د هیڅ قسم مداخلت دوی مخالفت کوي. په افغانستان کې به مداخلت نه وي. افغانستان به آزاد وي، خپلواک به وي. آزاد افغانستان به پر مخ ځي، افغانستان به ترقي کوي. او دغسې پاکستان چې یو نامنهاده فیډریشن دی، دلته به د قومونو یو حقیقي فیډریشن وي. د قومونو پر بنیاد به لساني صوبې، لساني بنیادونو باندې به صوبې جوړېږي. دا به آزادې وي، خودمختاره به وي. دلته به هیڅ قسم مداخلت نه وي. په خپلو وسایلو واقع ملکیت او په حق حاکمیت به وي. دلته به پارلمنټ آزاد وي. په پارلمان کې به فیصلې کېږي او په پارلمان کې به مشترکه فیصلې وي چې هغې به د پښتون رایه وي، د سندي غبم وي، د بلوچ غبم وي، د سرایکي غبم وي، د پنجابي غبم وي.
دا آئین او قانون بالادستي به وي هغه آئین چې پښتونخوا ملیان پارټي وایي چې دا نیمګړی دی په دې کې د قانونو خودمختاري نشته د ولسونو حاکمیت نشته دلته د غیر جمهوري قوتونو د مخنیوي لپاره هیڅ هم نشته پکار دی چې یو نوی عمراني معاهده وشي او دلته به د قومونو د قانون حکمراني به وي دا یوه خبره بله کومه چې ملي شهید یو تجویز کړی و په پی ډي ایم په یو میټینګ کې تجویز د دا کړی و که هر کله په پاکستان کې امریکایي قوتونو مداخلت وکړي عین مات کړي مارشال یې ولګوله پکار دی چې قومونو ته اختیار ورکول شي چې قومونه هر څه غواړي که هغه دا یونین برقراره ساتي هم د دوی خوښه ده که دا یونین برقراره نه ساتي هم د دوی خوښه ده هغه په دې وجه باندې چې عزیزانو نه موږ په یو قومیت سره ګډ یو نه موږ په یو مذهب باندې په دې ملک سره ګډ یو نه موږ په رنګ سره ګډ یو نه موږ په ژبې سره ګډ یو نه موږ په کلتور سره ګډ یو که موږ سره تړلي یو دې آئین سره تړلي یو که دا آئین پاماله شو هر قوم پوهېږي د ده کار پوهېږي که ازادي اخلي که ځان دلته ګډوي دا د ده اختیار دی نو عزیزانو قانون به د هر قوم لپاره یو رنګ وي قانون به د ولسونو لپاره یو رنګ وي د پښتون لپاره به بل قانون نه وي د سندي لپاره به جلا قانون نه وي د سرایکي لپاره د بلوچ لپاره به جلا قانون نه وي او د پنجاب لپاره به یې جلا قانون نه وي دلته به دا ټول ادارې دا به د عوام تابع دا به د آئین تابع دا به د قومونو تابع دغسې به د دې ملک چې کوم عدالتونه دي دا به ازاد دي خودمختار وي دا به غیر جانبدار وي لکه نن چې دا عدالتونه دا جانبداره دي دا د پنجاب عدالتونه دي دا نن د پښتانه په خلاف دي د سندي د حقوق په خلاف دي د بلوچ د حقوقو په خلاف دي د سرایکي حقوقو په خلاف دي که ولاړ دي هغه د پنجاب سره ولاړ دي د پنجابي د حقوقو دپاره ولاړ دي او دغسې د دې ملک اسټیبلیشمنټ به د دې ملک اسټیبلیشمنټ د پنجاب اسټیبلیشمنټ به نه وي فوجونه به د پنجاب نه وي دا به د دې ملک وي عزیزانو آخري خبره دا کومه چې موږ دلته په دې صوبه کې د بلوڅانو سره پر دې صوبه ګډ یو دا د تاریخ جبر دی چې انګریزانو فرنګیانو زموږ وطن سره تقسیم کړي موږ یې بېنامه کړو بې شناختې کړو خو بیا هم پښتون افغان خپله خاوره لري خپل وسایل لري او دا هر بلوڅ ورور له موږ سره مني موږ بلوڅانو ورونو ته وایو چې تاسو هم مظلومان یاست محکومان یاست ستاسو خودمختاري نشته ازادي نشته حق حاکمیت مه نشته راسئ چې لاس سره ورکړو راسئ چې سره ملګري شو په ګډه باندې د دې صوبې اختیار راوړو راسئ چې سره ملګري شو په ګډه باندې د پښتون حق راوړو د بلوڅ حق راوړو داسې اوسېدیانو ته وایو سراکیانو ته وایو چې راسئ یو متحده یو داسې الاینس جوړ کړو لکه د پونمغه او د دې ملک د بادارانو د پنجاب د استعمارګرو خپل حق راوړو نو عزیزانو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کارکونانو واقعتاً تاسو نن یو تاریخ رقم کړي یو عظیم شانه جلسه مو وکړه و دشمن